بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. موږ اکثر د جماعتي احباب مشر علماء نه انټرویو نه اخلو. داسې زموږ یو مشر یو محترم یو عزتمند ترودي شیخ القرآن رحم الله سره ډیره ناسته پاسته کړې ده. هغوی سره په مناظرو کې هغوی سره منډه تړه کې ډېر مرسته او تعاون یې کړی دی. یو لوی نوم دی او عموما د هغوی اشعار شیخ القرآن مدظله موجوده خپل دروسو کې اکثر وایي. د هغوی د بچو په توسط سره زه نن راغلی ما تروډري ته بازار کلي ته او یو محترم مشر یو عظیم انسان یو بهترین انسان محترم سردار شاه راهي صاحب شاید چې تاسو علوم اوریدي ډېر مشهور شاعر دی. صحابه په سطح باندې د دې اشعار اکثر شیخ القرآن مدظله خپل دروس کې وایي. د دې باره کې موږ ته خبر میلاو شو نو موږ دا اراده وکړه چې دوی سره ملاقات وکړو او څه ته نه واورو. د دې تجربات دي تقریبا 80 سال عمر کې دی دې وخت کې دی. نو راځئ چې دې سره ملاقات کوو او دې نه تپوسونه کوو او هغه خبرې چې کوم دوی په هغه زمانه کې شیخ القرآن رحم الله سره کله چې د یې ملګرتیا وه او تعلقاتو چې دا ژوند څنګه تېر شوی دی او څه دې زده کړي دي څه دې اخذ کړي دي راځئ چې هغې سره ملاقات وکړو. حضرت څنګه حال دی؟ خیر دی. تاسو طبیعت ښه دی؟ مهرباني تاسو خیر. شکر الحمدلله. ستاسو پوره نوم څه دی؟ جی ستاسو پوره نوم څه دی؟ سردار شاه زما نوم دی راهي ماشاءالله. تخلص راهي تخلص دی. او جی دا څه د وجې نه ایښی دی؟ بس راهي مې د دې وجې نه ایښی دی چې لکه د سړی په لاره روان وي یو خو حقیقي مونږ روان یو راه لکه راګیر ماشاءالله. لکه د دنیا سره یې دغه کې نو هم په مسافرۍ کې به اکثر پاتې شویم کلي کې کم راهي وو بس. تاسو خو که د آخرت په باره کې وایي نو دا ټول راهیان دي خدای له تاسو خو راهي ایښی دی خو ستاسو راهي ایښی تخلص خو ټول ملګري ستاسو لاړل او په لاره من روان شو روان دي که نه ماشاءالله. ستاسو هم راهیان دي خو هغوی ځان ته راهي داسې ماشاءالله ما ځان ته نسبت کړی چې بس روان یم ماشاءالله. په دې لار الله روان دې ایمان یم. به خطا کو ماشاءالله. تاسو پیدایش څه دی؟ تاریخ پیدایش پیدایش زما چې سن 1936 1936 ماشاءالله. والد صاحب څه نوم دی ستاسو؟ زرغون شاه ماشاءالله. تاسو کومې قبیلې سره تعلق ساتئ؟ موږ چې اخوندزادګان یو. ها او کوم وخت نه تروډري کې دا خو زموږ بازار خپل کړی ابای کله دی پیدایشي پیدایشي خو زموږ دا کړی. ماشومان څو دي؟ ماشومان څلور یو وفات شوی ها ماشاءالله او درې جونې دي. ها یو د پنځیر کې لکه خادم دی خدمت کوي. فتح الرحمن جی فتح الرحمن ملاویږي ملاقات کیږي سره ماشاءالله. سبقونه هم ویلي دي؟ جی سبقونه هم ویلي دي؟ کوم درس کوم ځای کې هم ویلي دي؟ سبقونه هم ویلي خو داسې مې نه دي چې مدرسه کې داخله پخوانی ترتیب و پخوانی ترتیب و نو سبق مو ورسره ویلی او مالي لحاظ له مونږ چا ځان محتاج کړی نه دی. ماشاءالله. خپله مزدوري مو کړې ده ماشاءالله او سبق مو ویلی. استاد هم څوک و؟ کوم ځای؟ سبقونو کې ستاسو استادان څوک و؟ دا د شیخ القرآن صاحب ماشاءالله. د شیخ القرآن صاحب په درس کې به شامل دی خالص. بیا خپل ټیلري درجیتوب مې هم کړی اورې بیا د هغې نه پس شیخ القرآن صاحب سره چې تللی وم درس چې په کومه شروع شو نو 20 سن 1970 چې درس شروع شو نو 20 1970 زما په قرآن باندې لیکلي دي تاریخ لیکلی او بیا چې د شیخ القرآن صاحب لړم په پېښور یونیورسټۍ کې زما سره ډیوټي ولګېده پېښور یونیورسټۍ کې نو هغه تاریخ و 1 مئی او سن 1974 شاباس. او خو بیا زه په ډیوټۍ باندې یم نو هغه بیا 2 تاریخ و او درخواست زما منظور شو په 1 تاریخ. څو دورې هم کړي شیخ صاحب نه؟ ما شیخ صاحب سره دا هر رمضان چې دې ټیم کې کومه دوره راغلې ده شرکت هم کړی دی.
ها ماشاءالله. دا هغه زمانې ملګري تاسو څوک یاد دي؟ یاره ملګري خو ډېر خو تاسو به نوم اورېدلی وي مشهور ملګري د هغه لکه ډېر او بیا موږ سره ډېر پاتې شو بیا زه سره ډېر پاتې شوم او نو هغه به وایي چې زموږ سبقي مو او زموږ استاد مو دوه خبرې دي ځکه چې هغه ډېر مخکې نه شیخ القرآن صاحب سره و او دغه اسلامي سنټر چې پېښور کې کوم دی اسلامي سنټر او هغه ځای کې د ابوظبي په تیرو باندې د عبدالقادر سلیمان صاحب نو هغه زموږ نه 11 کاله مخکې وه په بنټ کې نو هغه زموږ ډېر پېژندګلو د امیر سمیر الحق صاحب و او خو د شیخ القرآن صاحب شاګرد و او خو دلته په سربند کې هغه درس ورکولو نو بیا زه په پېښور کې وم د سربند ته نږدې وم نو بیا به هغه کس تلم د تنر بابا جي خو هم تاسو سره ملګری به و تنر بابا صاحب جي ما سره د سبق ملګرتیا کې ما چاته نه و لیدلی او بیا هغه چې تولید راغی او ډېره واقعه ده چې تولید ته څنګه راغی ملګري وو یو مدرس پکار نو بیا هغه راغی او بیا هغه ډېر زبردست وچلېدو ډېر هغه بل شان حالات هغه موقع غواړي چې زه تا ته هغه بیان کړم چې هغه څنګه حالات وچلېده ډېر تېز وچلېده او نو بیا یو کس ټوډیري فارغ الله صاحب یې نوم فارغ الله او هغه په ملیشیا کې و نو چې هغه راغی نو خلکو ورله شکایت وکړو چېرې دلته کې دا مولا راغلی دا ټولې په مخه راغلسي دي او دغسې چل دی دغسې او هغه د هغې محلي و او بس یې مینار او اوس په هغه مینار ځکه مشهور دی چې بیا هغې فرحت الله هغه بیا جوړ کړی دی دا فرح الله دا ملیشیا نه چې راغی نو هغه له خلکو شکایت وکړو نو هغه ویې ښه ویې ستاسو جومات ته راغلی دی او خلک یې په مخه اخیستی دا نه مني او مشرات نه مني دعا نه مني او دا نه مني او دا نه اولیا نه مني دا خبرې وکړه لکه تنر بابا جي خلاف شکایت وکړو او شکایت یې وکړو نو هغه ویل چې دی راغی نو دی به د جومات نه وباسي هغه چې راغی نو هغه بیان واورېدو چې بیان واورېدو نو هغه ویل چې دا خو ډېر رښتیا وایي پوه شو دا خو ډېر رښتیا وایي او په ملیشیا کې خو هم دغه مسله ده چې کومه کوي دا خو دروغ ده سره دا شیدون نشته قانون نشته دروغ نشته دی خو بالکل حق وایي او بیا د مولونې ډېر وکړي ځکه چې د هغه خشتوالی باډي داسې وه چې شیخ تنور مولوي خیال دا و چې ګنې نو دا به هم چېرته داسې دغه ونیو خو هغه ډېر زبردست سړی و او نو هغه اوس چې مولانا صاحب تاسو څنګه حساب دی وایي چې زموږ دا حساب دی چې دا د قربانۍ اختر وکړو او زه به ځم میاشتې لپاره دی راوستی وم او دومره وشوه نو هغه ورته ویل نو که زه دې نه پرېږدم نو ویل نه ما د شیخ القرآن صاحب زه به شیخ القرآن صاحب پسې ځم او ته به په دې جومات کې نو بیا هغه ایثار کړو چې هغه ایثار کړو دغه وخت کې امیر زوم امارت کې زه مقرر کړم بیا هغه بیا داسې وکړو چې دا ډېر یو عجز جومات و ډېر غریبانانو خلکو او هغه ډېر کچا آبادي و بیا ملیشیا والا فرح الله صاحب وایي چې مولانا صاحب دا جومات هم آبادوم نو د دې عبدالغفور نوم یې مصري و هغه له دغه ورکړه ټیکه یې ورکړه نو هغه جومات هم آبادېدو او مناره هم آبادېده نو د هغې نه پس مسجد مینار شو او بیا پکې تنر مولوي صاحب شیخ صاحب پسې لاړو وایي دا مولانا زه نه پرېږدم دا به موږ ته راته په جومات کې درس راکوي نو شیخ صاحب ورته اجازت وکړو نو تنر مولوي صاحب په دې ځای کې پاتې شو الله دې ها دا ته ووایه درس خو تاسو کړي که نه درسونه خو تاسو پړاو کړي دي که نه ما خپل درس کوئ ما یو درس بس یو درس کړی پېښور یونیورسټۍ کې مې کړی او چې څنګه ما تاسو ته دا خبره وکړه چې سن 1974 کې او 1 مئی زه پېښور یونیورسټۍ ته راغلم نو د هغې دوه درې میاشتې پس ما په یونیورسټۍ کې درس شروع کړو چې درس شروع کړو نو 24 سال پس زه ریټایر شوم او 24 سال کې مې هغه یو ختم وکړو او دلته کلي کې درس کړی دی کلي کې مې نه دی کلي کې نه دی کلي کې مې نه دی کړی ډېر شوق مې کېږي خو چې راغلی یم نو نظر مې هم کار نه کوي
کمزوری ما او اوس فعل د کلی اوس خو ډېر کمزوري شوی اوس فعل د کلی د اشاعت توحید وسنا امیر ماشاءالله 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 دی امیر کړ تاسو څومره وخت تاسو امیر یې جی څومره وخت شو ما خلدي هغه موږ حساب کول چې دلته کې امیر شوی موږ د دې خو یو نیم کال دوه کال وشو او آلته په اباسین آرټ کونسل کې یې خبر کې ممبر یم بیا د هغې نه پس نشتر حال کې ممبر یم بیا د هغې نه پس انټرکان کې انټرکان هوټل هغې کې شاعرانو د شورا په حساب هغې کې ممبر یم دا شاعري هم څنګه شروع کړې وه شاعري چې بس د وړیکوالي نه بس اوس اخوا دېخوا اخوا دېخوا مې کول بیا درې کتابه مې چاپ کړه او آرام کوم کوم کتابونه دي آرام باغ کراچي نه آرام باغ کراچي نه هلته چاپ کېده دا کوم کوم کتابونه دي تاسو لیکلي یو لومبی کتاب چې مې چاپ کړو په کیاماڼۍ کې کاتب ناست و نو هغه کتاب نوم و ګل صبا ګل صبا ګل صبا هغه یو ځل ګل د صبا مې دلته کټ کړه بیا خطا شوې ګل صبا مې دلته کټ کړه ګل صبا نو هغه ګل صبا کتاب یو ورپسې راغی ملهم او بم ماشاءالله درېم نمبر کې ورپسې راغی د اباسین غاړه اباسین غاړه دا زموږ کلی دی دا کلی دا اباسین غاړه دا دو کتابه شو ملهم او بم شیخ قرآن رحمه الله تاسو اشعار اورېدو هغه وایي هغه میر سمیع الحق صاحب د هغه خصوصي شاګرد و جی جی بالکل میر سمیع الحق صاحب د افغانستان او هغه داسې واقعه وه چې زه به لاړم خلکو به وایي چې یاره شیخ صاحب د اشعارو ډېر خلاف دی په شعرونو مېرونو باندې خفه کېږي او چې زه به لاړم نو ما ته مې دې خوا راشه نو ټول به پوه شي چې بس موږ سره خبرې بند شي رایې راورسېدو نو هغه بیا ما ته نو هغه به بیا پړه دې شته لومبی تپوس به دا و په خیر علي وې او بیا به وې پړه دې شته مې اوج ووایه مې د اړه مې وې راشه مولا شه او چې ګیر چاپېر د کلي وکړه خیراتونه وې وردتې وې وردتې او چې بس بیا به زه لګیا وم بیا مې ټوله اورې چې داسې پیسې تېلي او داسې کوي او داسې او داسې او داسې نو بس بیا هغه به دا اورېدل او بس نورو خلکو به وکېښه و بس شیخ به بل چا سره خبرې نه کولې ما ته یې ووایه دا کوم شعرونه شیخ قرآن رحمه الله ډېر خوښول ستاسو یاره هغه داسې شی نه و چې هغه ما له ویلی چې دا نه یو راته نه ویلي هغه نه مې اوسه پورې یاد دی هغه کوم شعر و هغه ما دا یو شعر ووی او چې اوس خو راله دوره یاداشت مې نشته خو شعر مې ورته ووی خو د هغې مطلب داسې ونه و اورې ما قرآن باندې یعنې اجرت اخیستل او دا ما ووی ما دې اوس کوم دی چې یادېږي ما دا ده چې ما رسې شیخ ما ګوټه کړې وې چې تاسو کوم څه تپوس کوي چې دا هغه وګورم نو هغه ما داسې ووی او خو ما پکې دا ووی چې حافظ ته او دغه د مؤذن ته مدرس ته دغه درې ویلې اجازت دی چې دا مې ووی نه بس دغه نه اوس هم زما یاد دی بل یو نظم و چې حکومت نه پرېښود د سیکرټرۍ نه به زما کتاب سانسر کېدو چې سانسر کېدو نو هغه او دغه چې زموږ و سیکرټري ډایرکټر نو هغه دا اندازه وه چې هغه خیال دا و چې دا شی په دې کې چاپ نه شي نو هغه به زما کتاب د ایثارول او نو هغه دا کتاب چې ما ویلي و چې نن مې ځان دپاره مسله لیدلې غوره او کتاب کې 70 علامات د زیارت منجوره او کتاب کې او ما له دا پته مو چې شیخ صاحب ما نه دا تپوس کوي خیر هغه خو پرې نه خو چې ما د شیخ القرآن صاحب په مخکې دا وي نو ما له دا د کوم کتاب کې لیدلې ده مې دا مې لیدلې ده به حواله د سند باب الله د چای کې په 1236 کې لیکل دا کتاب دی کتاب څه دی سند یې نشته کتاب نوم دی سند باب الله د چای کې په 1236 دا 1236 صفحه ولیده بله ولې نه ده میدان پابجدو کې حساب کړی چې دال ری واو غین د روغ دي نو هغه به پوه هغه وایي یاره دی داسې دی که نه ګوره هره تیلو کې چې مونږ راټېږو او په دې لار وباسلي ما خو مخکې نه ویلي چې د روغ دي خیر دې کې ډېر لوی بحث و اورې
دې کې اوس ډېر کتابونه ما تېش کړي یوازې دا نه دا خو تاسو سره سره موږ نه خبر وم. بابا جي دوی تورډي کې کار څنګه روان دي جماعت؟ جی جماعت کار څنګه روان دي تورډي کې؟ تاسو امیر یې اوس کنه ماشاءالله. اوس په باندې د تورډي خو خیر تورډي امیر خو ځان ته دی. او زه د بازار کې امیر یم. ها او بار ملکونو سفر هم کړی دی؟ جی بار ملکونو سفر هم کړی دی؟ نه نه کړی کراچۍ نه وغیره نه. ها دا راته وایي تاسو شیخ صاحب سره خو ډېر پاتې شوي جی مناظرین شي دي جی تاسو څنګه موندلی دی په مناظرو کې شیخ صاحب؟ شیخ صاحب زه به یې ځان سره پرېښوم او یو د جلبۍ زاهد مې و او یو هغه یو زه او نور زوی زموږ په مخ کې ورته تا ته چا ویلي چې راشه ته ولې راغلې زموږ یو مناظره ډېره مزېداره وه چې د پېښور کې میټرو سینما سره د خان باچا صاحب جی جی د چار صدي د هغه شهید اذان او جی هغه شهید اذان د هغه ځای و دوکان یې مو نو په هغې کې مناظره وه په هغې کې د چا سره وه؟ جی مودودیانو سره او نو مودودیانو سره مناظره وه نو هغه داسې کېنولي او د اشهاد والا داسې ناست او زه شیخ صاحب سره داسې خوا کې ناست خو ما د شیخ صاحب غوسه او خفګان دغه مناظره کې چې کوم لیدلی دی نو نورې کې مې نه و لیدلی نو هغه خبره او خان باچا صاحب چې و نو هغه لوکاټو پېټۍ پرانیستي او لوکاټ یې وینځله او پلیټونو کې یې اچولو ملایانو ته یې مخې به کېښود نو زما هر یو شیخ صاحب به ویل ستا څه کې کار نو زه راغلم ما خان باچا صاحب دا لوکاټ ولي دوی چې یاره دی جګړه نه کوي چې لوکاټ هم خوري او یو بل غوسه کېږي نه ما دې کوم چې خیر لوکاټ یې وله ایښي و داسې داسې تنور مړی صاحب تاسو لیدلی جی لیدلی خپله لیدلی نو هغه له ربالعزت ږیره مبارکه نه وه ورکړې ږیره مبارکه یې نه وه نو هغه داسې ناست او دې خوا د ګلاب ولا صاحب د افغانستان ملا تور پټکې والی و هغه وله مخامخ داسې ناست او ټول یو بل نه مخامخ ناست خیر شیخ القرآن صاحب تپوس وکړو او زه ورسره خوا کې ناست ما هغه مخ داسې وکتل دی شیخ القرآن صاحب تپوس وکړو وی او مودودیانو تاسو مودودي صاحب لیدلی دی وی نه وی نه مې لیدلی دی نه تاسو څنګه شاګردان دي شاګردان د چا یې وی ستا دا هغه خبرې کوم چې ما کوم خپلې اورېدلي ورته وی ستا شاګردان دي نو هغه باندې نالیدلي مخ باندې دغه یې زما شاګردان دي وی چې هغه یو ورته وی چې ما له یې موټر راکړی بل وی ما له دا راکړي یقینا دنیا پسې لاړل ها تاسو دنیا پسې لاړئ تاسو دنیا پسې وړئ وی ښه اوس دا نه دا تپوس کوم چې دا کتاب د چا دی دا زما لاس کې قرآن ته اشاره وکړه نه د مودودي کتاب او دا کتاب د چا دی خلافت ملوکیت نو هغې ورته چې دا د مودودي صاحب دی وی په دې کې دا دې لیکلي دي چې حضرت عایشې وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ګستاخي کوله سمندرازه وه او ګستاخي کوله تفسیر ابن کثیر فلانکۍ څخه وینئ دی وی او وی چې دا وینئ اورې دا ابن کثیر ابن کثیر لیکي چې حضرت عایشه وایي زمان درازه نه وه حاضر جواب وه حاضر جواب چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو نو زه به جواب وکړو حاضر جواب و نو دا حاضر جواب نه زبان درازه جوړه کړې ده دا وګورئ او داسې نورې حوالې هم دغسې وې هغې نه دې تپوس کولی دي په دې کې خیر ګرمه ګرمایي مې غونې راغله د ګرمه ګرمایي راغله د غلام مولانا صاحب تنر مې صاحب مخامخ دا خبره وکړه دې نه هغه څو خبر دي چې مناظره کې دننه نو ورته وي ته خو خبرې مه کوو ښځو په شان مخ دې نیولې غلام مولانا صاحب ورته وایي ښځو په شان مخ دې نیولې شیخ القرآن صاحب هغه ډېر تریخ سړی و ډېر سخت سړی و تنر مولوي صاحب خو چې ده ته شیخ القرآن صاحب وایي چې او بوټیه بوټیه دا څه وایي غلام مولانا صاحب غلی شو تنر مولوي صاحب خبره ونه کړه ځکه چې شیخ صاحب پکې څه واغېست خو چې دغه وخت کې د شیخ القرآن صاحب د غوږونو ته ما وکتل ما یې دې کې اور بلېږي او داسې سره او دوره خفه و په دې خبره او بیا ما ته زما خوار کې هلته کې تپوس کوم شیخ القرآن صاحب نه بله موقع کې بیا تپوس کوم نو تاسو یې دا ولې اواز ورکړی چې و بوټیه
ګلاب بوټی نه په خدای یقین وکړه شیخ القرآن صاحب ماته وایي ګلاب بوټی نه دلته تورډیر کې هم مناظرې شوي دي جی تورډیر کې هم مناظرې شوي دي زبردست دي دا خوندوره مناظره کوم ځای شوې وه یاره مناظرې خوندورې داسې او چې هڅه پکې تیزۍ پکې راځي او مناظرې او علم سړي دغه کېږي زه لغونې ګرځي ما د علم کې ما مدرسه کې دومره نه دي تېر کړی چې څومره مې شیخ صاحب سره په ګرځېدو کې تېر کړی نو د هغې ګرځېدو نه ما سبق زده کول او که ټوله زمانو تاسو هم حیرانېږئ او تپوس هم دا نه او چې پړونې سره راغلي دي هغه خبره مې پرېښې ده کتاب مې ولیدو او چې 10,000 روپۍ انعام دی پې او جو په مخه مې یوړ شیخ القرآن صاحب ته ولې داسې ګړندی رالې ما چې انعام وګټې په څه مې دا کتاب مې راوړی منهاج الواضح ښه دې کې اته غلطۍ دي شاباس نو ما ښکارېږي چې 10,000 روپۍ انعام دی پې وی پرېږده هغه لګیا دی زموږ په خلاف خلکو پسې لګیا دی او زه هغه له رامخامخ شم لار ورې ونیسم او دا مې ما ته دې کې غلطۍ دي خو بس دلته د وړو ماشین کوم ځای دغه وړو ماشین خو دې زیارت روډ باندې ما په خپله نه ولیدل خو او دا هغه وخت مونږ داسې دومره تکړه نه او وړو ماشینو او دا خبره د هغې نه سپرده شوو تاسو سره بل څوک ملګری داسې و چې شیخ صاحب ګرځېدو به نو یو زاهد د جلبۍ نو خو دواړه به نه ګرځېدو هغه خو ما وایي چې زه ورسره بیا نه ځم وی ولې ما ولې نه دي وی سړی جنګونه را جګړې جوړوي وی لاهور ورسره لاړم وی زما موجودي نه وي او تپوس کوم نو چې هلته لاړو چې ریل ګاډي نه کوشو د جماعت اسلامي والا ټول خبر شو نو هغوی به د استقبال لپاره ولاړو دا راله صحیح خبره کوله د جلبۍ هغه دوی چې هغوی به ټول ولاړو دوی ته تپوس کوي چې شیخ صاحب موجودي څنګه سړی د خر دې چې ته لیدلی نو ما زر تماشې ته لاس کړو چې جګړه خو جوړه شوه ټول هغوی دي ته ورته داسې وایي نو زه بیا ورسره نه ځم جګړې جوړه او زما خدای یو چې یو ځای ته لاړو او مناظره وه غلام الله خان مولوي صاحب را روان و او بل څوک کملپور کې اټک کې او نو شیخ صاحب مونږ ناست یو نو چې هغه څه وخت راننوتو او شیر پنجاب آ گیا او شیر پنجاب شور چو انقلاب زندہ باد اور نرے تکبیر دا شروع شو نو شیخ صاحب ما ته د چیزو بس په دې منو خوشحال په دې شور شراب باندې په دې بڑائی باندې او دا دې څه نو په دې به خفه کېدو او د فتح مولانا صاحب اشنغري مولوي صاحب باندې مشهور هغه سره په دې باندې خلاف چې هغه سیاست کې حصه اخیسته او غلام الله خان مولوي صاحب هم اخیسته او شیخ القرآن صاحب یې دې کړی موجوده د هغې زیه شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري صاحب سره تاسو پاتې شئ موجوده چې کوم د هغې بچه شیخ القرآن دی که نه مولانا محمد طیب طاهري صاحب مولانا محمد طیب صاحب دلته زما خدای دې ژوندی لري مو خو د شیخ القرآن صاحب هر اولاد نه زه خو هم چې د پنجپیر یاره چې څوک هم وي که نه زما په سترګو به خلک ځکه چې زمونږ ډېر ښه اخلاق مونږ سره چلولي دي او د طیب صاحب په ځان راغلی دی زما په دې طیب صاحب ناست و زه دلته ناست تاسو فتح الرحمن وقف کړی دی مرکز دپاره د فتح الرحمن وقف هم دی ما ډېر ضرورت هم دی او خو چې دا اوس یې حالاتو ته ګورم د لوفرو پاټو ته ګورم او د چرسو بمونو ته ګورم او نو زه وایم که نور څه نه دی او مالي چې څه پیسې سره کولی شو د خپل طاقت مطابق نو هغه کوو او چې مالیم شي او جانیم شي نو زه دا چې زه خدمت کوم مالي نو دا مالي شو او دا زوی مې هلته وقف دی دا جاني شو ماشاءالله بچو کې څوک علما شته بچو کې دلته کې ته راغلی دا زیرحمان ته راغلی دا زیرحمان دا ناست دی څه نوم دی زیرحمان نوم دی زیرحمان ماشاءالله او دا مې نوسي دي دا وړو چې نه ناست دي دا مې نوسي دي دا هلکان دي یو شفا الرحمن دی ناست دی ښه ایو اقرار رحمان دی بل څوک وایي نو دا مې نوسي دي دا هلکان دي او دا مې
زوی دی دا مولا دی ماشاءالله او دلته کلي کې ماشاءالله درس کوي او درس کوي شاباس او هغه چې دی نو هغه د خوښ هم دی کله کله ما له ټلیفون وایي جمعې مو نه تللی شي که راشم ما زه تللی شم جمعې مو ستاسو پړاو څوک وایي بوځي نه نه زه نه پړاوم جومات له هسې به هفته کې زه راشم ماشاءالله نو بس دغه حالات دي تاسو خو مناظرې نه دي کړي که نه جی تاسو خو خپله مناظره نه ده کړې زما خو بحثونه خو به ډېر راتله مناظره نه خو زما مناظره په داسې شکل کې اورې چې هغه خوږ شکل دی او ما زه خواږه خبره کوم او چې نه کومه نو کله کله ترخه کوم ترخه ځکه کوم چې شوګر د خلکو شوګر سیوا شوی دی نو ترخه او هغې له پکار دي هغې سره روړي جوړېږي اورې او خوږه داسې کومه چې مناظرې ډېرې هغې کې جګړې مګړې خلک کوي او زه به له ځان داسې دغه کوم اورې لاړم ټول خلک خبر دی او شیخ القرآن صاحب به دا کار کول اورې چې زه به نه ومنم خلکو ته به وي چې اورې تکړه کس دی او چې زه به لاړم نو زه به یې لګلم او ځان نه یې ګل خان جوړ کړی اورې دا تاله چا وي چې جلوۍ ته قاضي پسې ده کوس یا جلوۍ وال خو تا ته معلوم دي او خو داسې خلک دي چې وایي خو اورې تاله چا وي اورې دا یې وي او چې زه لاړم ما ورته چې ما هغه خو دا خیال و چې دی به شر جوړ کړي کلي کې به جګړه جوړه شي ما نه چې زه ستن لګوم خو سپریټ نه مخکې لګوم او چې ده لاړم اورې خان باچا صاحب په جلبۍ کې تقریر کړی نو ما وایي چې خان باچا صاحب تقریر کړی د جلبۍ به سره یې نو لاړم چې لاړم نو چې لاړم زما ماما خیلي زما مور د جلبۍ و زما ماما خیلي د جلبۍ و نیکه مې ژوندی و خو مسله کې را سره نه و درست نه و مسله کې را سره خلاف چې لاړم نو په حجره کې چې ولاړم نو خبرې لګیا او بېګا راغلی و داسې اولیا نه مني اولیا والا به څوک نه دي اورې هغې چې نه شي کولی کاڼي ګټي د ځان لګې و ما څه چل دی دی څه چل دی دا بېګا یو مولا راغلی و هغه داسې خبرې کړي ما تاسو امیانې نه پوهېږئ او به سمې خبرې کړي او بل چا مولا به دا خبر نه کوي وی قاضي صاحب وایي سړیه منې وایي ما زه اوسه قاضي صاحب نه تپوس کوم بس زه هم روان شوم هغه مې حجره ټول راپاڅېده ما سره لاړه چې لاړم د قاضي صاحب زما نیکه نه تپوس کوي ولې خیر خو دی ولې هغه سره فکر شو چې هغې خو ټوپک و او ټوپک خو هغې سره په غاړو کې اچولي هر وخت خو لاس کې نیولي چې څه چل دی وی زما نیکه مې وزیر زما نصیره تا نه څه تپوس کوي وی ښه نو بس هغه قاضي صاحب یې څه وایي ما دا وایم چې قاضي صاحب تاسو کمزوري شوئ دا زما مناظره ده تاسو کمزوري شوئ او ضعیف العمر شوئ که نه نو داسې کس راغلی و په جلبۍ کې به بیان کړو او ته به ځوان وي خو دې لپاره خبر شوم چې راغلم چې وسله به ته راکړې دې وسلې جنګ نه کېږي زه اوس ښه پوهېږم چې وسله تا سره شته نه خو دا ونه نه وم وایم بس دې وسلې جنګ نه کېږي وسله به ته راکړې زه دا ملا پېژنم زه به ورپسې ځم خو ته ووایه چې دا خبرې کړي دي او دا په کتابونو کې نشته وی چې بېګا چې و وی بېګا خو ما ټولې اورېدلي او په دې کې جلبۍ ټول خلک ټول راغونډ شو وی ټولې مې اورېدلي ښې خبرې کړي دي ما وی چې د نیکه په مخ کې او د ماماګانو په مخ کې مې دا خبرې وکړي ډېره مزه وکړه او وی ډېرې ښې خبرې کړي خو علمي خبرې دي چې خلک اولیاو ته ځي په غلطه طریقه دي او د ښځو خواړه تلل نه دي پکار دا یې ویلي دي څه یې ویلي نور چې کومه خبره کړې ښایي کړې نو هسې حجره کې وایي تاسو چې داسې ویلي داسې دا دی قاضي صاحب څه وایي چې ښایي ویلي نو هغې خو لومړي ځای راشي او نو بیا ما وی هسې هم وکړه نه قاضي صاحب یو خبره بله د هغې تپوس هم کوم وی وایه پخپله مې لیدلی و نه تاسو دلته کې قبر ربان ویلی کېږي او تاسو پخپله هم وایي دا مقتدیان دې م وایي مریدان دې م وایي دی وایي او زمونږ کله ګوره د دې ثواب نه محرومه دی دا زما د مناظرې طریقه وه مې هغه محرومه دی اړو خبر مې دي نو که داسې څه کتاب حوالې دي چې زه ځان سره یې اوسم او په خپل کلي کې بیان کړم چې هغه هم قبرونو له بانګونه شروع کړي سمه خبره بابا جي الله د صحت کامله درکړي الله د ایمان مخته کو
زموږ د مرګور ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ زموږ څه پیغام ستاسو سوچ وي څه فکر وي چې د مرګور ته ووایي چې لکه په هغې مر روان شي؟ زه خو مرګور له دا وامه زما د مناظرې طریقه دې ولیده نو بس هغه د حواله مې شو راکولې نو بانک بند شو. سوال کې مې داسې دا خو شیخ القرآن مولا اثر و که نه؟ دغه خو لنډ جواب و. دا د شیخ القرآن صاحب داسې اثر و که زه د شیخ القرآن صاحب اثرات درته وښیم چې په موږ کوم وو کوم تېر شوي او تاسو به یقین وکړه چې تاسو به بیني حیراني خو د هغې موقع نشته چې د هغه د وینا کوم اثر و. بابا تاسو ناس ستړی م شوئ اخر کې راته اشعار ووایه چې ملګرو ته لږ اطمینان سکون درته یاد دي؟ نو اشعار خو ما تاسو له وایي چې د شیخ القرآن صاحب په باره کې اورې طیب صاحب دې زما دا یو شعر په هر یو دغه کې وایي اورې وایي چاته پښتون د سرحد او چاته منل د قرآن په سخت شرک بدعت کې جاري کېدل د قرآن و ستا په خنیت او همت ستا په مړانه او شیخ القرآن دا اکثر وایي طیب صاحب په خپله هم کوي او نور خو نور پکې اورې کړی تاسو ته اورې په تنظیم باندې مې لیکل کړي دي بلا لیکل مې کړي څه یاد دي درته؟ څه یاد دي؟ نه لیکل یاد بس میر صاحب میروخی صاحب راته بیمار و تپوس یې راړم یو شعر راته ووایه نجي شعرونه راته نه راځي په یاد ډېر او خو دا خبره ده چې د دنیا دا دوستان د دنیا دا نظاري او کتاري اورې او د خپل خپلوان دا به تر څه حده پورې وي دا دوستانې به تر څه حده پورې وي دوستي خو د خالق ده چې تر ابده پورې وي ماشاءالله. او که ډېر خپل وي او ډېر مین وي او ډېر خوږېږي او که ډېر راشي اگر که والدین وي او که ډېر راشي نو راتلل به تر له حده پورې وي ماشاءالله. نو هغه ماته وایي خدای شته او دغه وایي میر صاحب میروخک صاحب بیمار و تپوس دی ته ما ته وایي دا عبدالرحمان بابا نه دې واوړله داسې دی له دې ورسول نو هسې دې پورې ومه دا د شیخ القرآن صاحب که نور مې وسو نو تاسو به حیران پاتې شئ چې د هغه مونږه کم حالات لیدلي دي سترګو سره که تا ته ووایي نو ته به اوس هم ونه منې ځکه دا منلو بهر وي او په داسې انداز کې مونږ لیدلي دي او ښه او د شیخ القرآن صاحب اوس د تنر مړی صاحب متعلق به هم خبرې وو او د تنر مړی صاحب متعلق به هم خبرې وو چې څنګه چلو نو هغې زمونږ مناظرې کړي دي خو دغه نه ده کړې جنګ جګړه او شور پکړ نه په ګوړه مو وژلي په ګوړه په طریقه باندې نو شیخ دا تنر مړی صاحب ورته راتلو دغه ته پنځپیر ته به سهار تلو او بیا به راتلو نو ماسخوتن به بیا درس ورکول. بابا جي الله یې جزا خیر درکړي الله تاسو ناست هم ډېر وکړه او کمزورتیا هم ډېره ده الله دې صحت درکړي الله دې ایمان مه خطا کو. عزتمندو کتونکو حضرت سره خو مونږ ډېرې ښکلې خبرې وکړې خو زړه مې ډېر کېږي چې ډېرې خبرې وشي او دا ډېر خوند هم کوي تجربات دي خو چونکې بیمار دی کمزور دی ناست هم نشي کولی نو زما دا خواهش دی چې څه خبرې ته نو اوس مو ریکارډ کړی سم انشاءالله څه وخت پس نو ډېر مواد دی دی ځکه چې سړي خبره 80 سال عمر ډېر عمر وي نو د 80 سالو کې ډېرې خبرې چې کوم دی هغه په 10 منټو کې په 20 منټو کې دا څه خبره ده نو زه مزید د تکلیف نه ورکوم د دې شکریا ادا کوم د دې مننه کوم خصوصا اقرار الرحمن بھائی چې د هغې په توسط سره موږ سره ملاقات وشو فتح الرحمن بھائی د هغې سره زموږ سره په مرکز کې ربط دي نو هغې هم بار وایي چې تاسو به ځئ نو انشاءالله العزیز امید لرم الله یې دوی له صحت کامله ورکړي الله دې ایمان نه خطا کوي انشاءالله که مزید ژوند دي نو ملاقات به سره کوو او خبرې ترې به چې کوم زموږ زړه کې شته انشاءالله هغه طریقو کې خیر تاسو شکریه ادا کوم ستاسو هم شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ دې غریب خانې دې بانډو ته دومره تکلیف وکړو چې تاسو دلته کې راغلي او بیا دا د دې خواهشمند وئ چې دا ملاقات وکړو او دا ملاقات د خواهشمند هم ستاسو او دا برکات هم د شیخ القرآن صاحب که د شیخ القرآن صاحب دی برکات نه وي د تنور مولوي صاحب د علماو د سمیع الحق صاحب د برکات نه وي او تاسو دلته نه وئ راغلي تاسو راغلي د دې وجې او خاص د قرآن کریم د مینې د قرآن د ملګرتیا یا ایها الذین آمنوا انما المؤمنون اخوة تر ولي او ادا کړه تاسو ادا کو هم له غونډې رسول راځي
چې رزم داسې د جمعې دا بل دویمه خبر ده چې ما پوره څه بندوبست هم ونه کړی شو.